نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا اباهم عشاء يبكون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. هغو طالب علمانو زمون سره د سوره یوسف چې کوم دی شروع دی او نن چې زمون سره کوم آیاتونه دي د سوره یوسف نو 16 تا 20 د کلاس 6 ته پاره او د دې آیاتونو زمون سره چې کوم عنوان دی نو حضرت یوسف علیه السلام کې بایو کا بهانه چې د یوسف علیه السلام چې رونو کوم بهانه خپل پلار ته جوړ کړله او یوسف علیه السلام چې کوم دی هغه کوی ته گزار کو بیا د هغه دغه چې کوم دی بانه جوړ کړل نو د هغې ذکر پکې دی او دویم عنوان و زمون سره دی حضرت یوسف علیه السلام کے ساتھ قافلې والو کا سلوک چې کوم قافلې یوسف علیه السلام ورته میلاو شو نو هغوی چې کوم دی د یوسف علیه السلام سره څه سلوک وکړلو نو دا آیاتونه چې کوم دی دا دوه عنوانات د دې خبره پکې زمون سره موجود ده. نو مسله دا شوله چې د یوسف علیه السلام رونو واجمعوا ان يجعلوا في غیابة الجب نو هغوی په دې خبره اتفاق وکړلو او یوسف علیه السلام یو جوور کوی ته گزار کړلو. نو چې کله یې داسې عمل وکړلو نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی پلار ته راغللو او د هغې هغه منظر چې کوم دی قرآن کریم ذکر کوي چې وجاءوا اباهم چې راغله دوی خپل پلار ته عشاء ماسوتن یبکون چې جړلې سترګو کې اوښکې راوستې وي او سترګې مږلې او دغه بانې په دغه باندې چې کوم دی هغه د مکر او د فریب هغه کم منظر چې کوم دی په خپل ځان باندې جوړ کړی و د غیرونو او خپل پلار ته یې څه وي قالو دوی یا ابانا ای زمونږ پلاره انا ذهبنا یقینا موږ وتلي وو نستبقو چې موږ د یو بل نه مخکې کېدو یعنې منډې تړلې والې او یو بل سره مسابقت کولو مقابله وکوله د منډې او وترکنا یوسف او پرېښودی موږ یوسف علیه السلام عند متاعنا د خپل سامان خواته یعنې هغه موږ د سامان خواته کېنولو چې تو دلته کېنه او موږ چې دی یعنې دا منډې تړلې یو بل سره لوبې کوو دا مسابقه کو کوم چې مطلب دا دی منډه وي نو دی موږ د خپل سامان خواته پرېښودلو نو فاکله الذئب زمری راغی او دی وخوړل بس داسې وشوله زموږ سره وما انت بمؤمن او نه ته په موږ باندې اعتماد کوونکی چې کله سړی دروغجن وي په خپله خبره کې دروغ د هغه په خبره کې دروغ موجود وي نو د هغه صورتحال چې وي داسې لکه تو په خپله وي وما انت بمؤمن لنا چې ته په موږ باندې اعتماد یعنې یقین کوونکی نه زموږ دا خبره ستا ذهن ته نه در پرېوځي ولو كنا صادقین اگر چې موږ په دې خپله خبره کې رښتیني یو او دا خو دوی ویلو چېرې زه راشي دی به مطلب دی کوی ته گزار کو د پلار مخه به د ده نه چې کوم دی دغه شي مخ په خالي شي موږ طرف ته به شي توجه به موږ ته راواوړي او بیا به وروسته چې کوم دی توبه وکاږو ښه به شو. نو ولو كنا صادقین اگر چې موږ رښتیني یو په دې خپله خبره کې او بیا یې د دروغو بله بانې ته ګوره چې څه ته څه چیلو کې یا څه ګډ به یې لال کړی یا څه ښکار مار به یې کړی او د هغه قمیص یې راواغېستلو او په هغه وینو کې چې کوم دی خړو کړلو او پلار ته چې کوم دی راوړو وجاءوا علی قمیصه او دوی راغلل په هغه کمیس سره بدمین کذب چې په هغه وړي وینې ککړې شوي دروغجنې سره یعنې د دروغ وینې پورې چې کوم دی مږلې وي خو عجیبه منطق دا دی چې یاره زمري چې کوم دی یوسف علیه السلام خوړلو او کمیس یې وله روغ پرېښودی دی لکه سړی مطلب دا دی دغه وکړي نو چې یعقوب علیه السلام د دوی د منظر ته وکتل چې یاره د هغې نه چې کوم دی استنباط وکړلو او قیاس یې وکړو چې یاره د دوی دا خبره چې کوم دی دا خو دروغ ده عجیبه خبره ده چې زمری یوسف علیه السلام یې خوړلو او کمیس یې روغ پاتې شوی دی او هغه چې کوم دی زه دا کمیس مو د روغ پرېښودی دی او دی پلار له ویسئ
نو قال یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته انفسکم ستاسو د نفسونو امرن یوه خبره یعنې تاسو چې کوم دی د خپلو نفسونو خواهش پسې تاسو روانې دي ستاسو د زړونو دا یو خبره جوړه کړې ده یعنې دا خبره ستاسو دا کړې خو زه به څه کومه فصبر جمیل بس صبر چې کوم دی زما دپاره څه دی یعنې بهتر دی زه به صبر کوم نو د دې نه نور څه چې کوم دی نشي کېدلی والله المستعان او د الله رب العزت نه امداد غوښتلی شي علی ما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې کوئ یعنې زه به د الله نه مدد غواړم ستاسو به دې کړو وړو باندې چې تاسو څه وکړله تاسو څه بیان کړلو نو چې کله دوی خو داسې وکړل او دا بانه او دغه چې کوم دی پلار ته وکړو د پلار نه چې کوم دی ځان په دې بانه باندې څه کړلو خلاص کړلو خو بیا به هم دوی چې کوم دی تللو او هلته کې د کوی غاړې ته اخوا څه ته سایډ ته به ناسو او کتل به چې یاره څه کېږي د سره وستو که نه مطلب دا دی واپس را نشي چېرته نو وجاءت سیارة چې راغله یوه قافله نو فارسلوا واردهم ویلیږو هغه خپل د اوبو سکونکې سړی مشکیزي چې ورته ویلی شي که مخکې چې کومې قافلې وي نو د هغو سره به یو مشکیزي و د اوبه به یې راوړلې هغه به مطلب دا دی مخکې د دې قافلې نه روان و اوبه به یې کتلې چې یاره کوم ځای اوبه دي نو هغه ځای به بیا پړاو واچو نو قافلې والا چې کوم دی هغه خپل اوبو سکونکې چې اوبه راوړونکی سړی چې دی یعنې هغه یې ولیږو نو فادلا دلوا نو ورښکته یې کړه کوی ته هغه بوقه یعنې هغه ډول چې کومه اوبه پکې راویستلی کېږي نه کوی ته هغه بوقه ورښکته کړله نو چې کله یوسف علیه السلام ته دا بوقه ورښکته شوه نو دی په دې پړي پورې او په دې بوقه پورې ونښتو نو هغه یې ایسته راوویستل وا سړي نو قال هغه سړي وي یا بشرا زیری دی خوشخبري ده هذا غلام دا خو موږ ته هلک میلاو شو دا خو ډېر بهتره خبره وشوله نو چې کله دوی د مشکیزي چې کوم دی د اوبو څښونکي سړي چې کوم دی نه دا یوسف علیه السلام چې کوم دی راوچت کړ داسې نه چې یوسف علیه السلام ته الله تعالی وایي چې زه بس د اسمان نه بس تخت راځي او تو په هغې باندې راځي یو څه چې مطلب دی دنیایي رولز دي یا مطلب دا دی څه تا ته دغه کېږي په هغې پورې یوسف علیه السلام هغه تدبیر وکړلو او په هغه بوقه سره چې کوم دی راوختلو لکه نو دارونه یې وو هلته کې او خو پټ ناسو نو اسروه بضاعه نو دوی پټ کړلو په مالي تجارت سره چې دا خو زموږ غلام دی دا خو زموږ نه تښتېدلی دی او دغه دی نو ایسته یې په هغو باندې چې کوم دی څه کړلو یعنې په هغوی باندې خرڅ کړو بیا یې په قافلې والا به چې کوم دی دا څه کړلو یعنې خرڅ کړل او دا زموږ غلام دی زموږ نه تښتېدلی و والله الله پاک چې دی علیم پوهه دی بما یعملون کوم عمل چې دوی کوي نو دی قافلې والا هم په د یوسف علیه السلام کې څه دلچسپي نه اخیستله هغو ته دا پته د هغې نه معلومېدله چې دا یوسف علیه السلام چې دا غلام نه دی یعنې غلام هغه ته وي چې آزاد انسان نه وي چې یعنې د هغه خرڅېږي یعنې دا غلام موږ ته نه ښکارېږي نو هغوی هم په دوی کې څه دلچسپي نه ساتله چېرې دی که اوس موږ مخکې بوځو او کیدای شي په موږ باندې څوک بیا دا وکړي چې بهی دا لک خو زمونږ دی نو هغو هم داسې وکړه وشروه بثمن بخسین او خرڅ کو هغوی په ډېرو لږو روپو باندې دراهم معدوده روپۍ شمېرلې شوې مطلب دا دی چې لکه په لږ قیمت باندې چې کوم دی یوسف علیه السلام په بل چا باندې چې کوم دی نه خرڅ کړو وکانو فیه من الزاهدین او په دې کې دوی څه دلچسپي لرونکي نه او څه دلچسپي پکې نه اخیستله چېرې دا به موږ د ځان سره وساتو یا به زموږ په کار راشي وغیره وغیره دا نو څه هغوی پکې هم څه دلچسپي چې کوم دی نه ساتله نو دا د یوسف علیه السلام د وروڼو چې کومه بانه وکړه په دې آیتونو کې هغه هم ذکر کړی شوه او دویمه خبره پکې دا هم ذکر کړی شوه چې د قافلې والا د یوسف علیه السلام سره څه سلوک وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته پکې هم دا یو پیغام و چې یاره ټیک ته چې دوی په ظاهره باندې چې کوم دا د مکې مشرکان چې دي یعنې ستا سره څه کوي او څه صورت حال یې جوړ کړی دی خدا یاد ساته چې حقیقت داسې نه دی او دوی چې کوم دی به د خپله خبره کې دوی هم دروغجن دي او تو صبر کوه لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام وایي چې په صبر جمیل بس زه به صبر کومه نو هغه مؤمنانو ته چې هغه دایان د قرآن کریم دي پیغمبر علیه السلام صحابو ټولو ته چې کوم دی دا خبره چې تاسو صبر کوئ چې موږ د صبر نه چې کوم دی کار واخلو او د الله نه مدد غوښتل والله المستعان
یعنی د الله نه چې کوم دی مدد وغوښتلی شي. ولې یعقوب علیه السلام وایي چې زه به الله نه مدد غواړم په دې خبره باندې چې کوم څه تاسو بیان کړل. نو خوږو طالب علمانو ستاسو دپاره چې کوم دی خبره د هوم ورک چې کوم زموږ سره دی نو د دې آیاتونو چې کوم دی ترجمه یاد کرنا ترجمه به یاد کړئ او د دې آیاتونو دوه عنوانات یعنی په دې کې زموږ سره راللو نو په دې دواړو عنواناتو مطلب دا دی تاسو سوال جوړ کړئ او د هغې جواب به هم تیار کړئ چې د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام په باره کې خپل پلار ته څه بانه وکړله. یو سوال دا شولو او دویم سوال زموږ سره دا شولو چې قافلې والا چې کوم دی د یوسف علیه السلام سره څه سلوک وکړو هغو پکې مطلب دا دی څه طریقه د هغه سره وکړله. نو تاسو به دا دوه سوالات چې کوم دی جوړ کړئ بیا به په کاپیانو کې هم لیکئ او بیا به د اسامنټ په طریقه سره چې کوم دی تاسو موږ ته څه کوئ یعنې موږ ته راولېږئ. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ ټولو نه دغه شان صبر او دغه شانتې دغه موږ ته هم رانصیب کړي لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام ته الله تعالی نصیب کړی. واقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.